یا سورة الانسان ترتیب عثمانی شپږ اویم نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې د 98 نمبر سورت ته نازل د رسته د سورة الرحمن نا کلمات د دې سورت چې 240 دي او حروف 1050 دي. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان هل په معنا د قد سره دی دلته قد اتى پتاخي سره راغلی یعنی تیر شوی على الانسان په انسان باندې یا مراد تن عام انسانان دي یا مراد تن آدم علی السلام دی تیر شوی په انسان باندې حين سټیم یعنی لټیم محدود من الدهر د زمانینا لم يكن چې نو دغه انسان شین اس شین او مذکور آیات کړي شوی پزمکه باندې ذکر کړي شوی د چای نوم هم ناغستو یا انسان عام انسانان تن مراد دي چې وخت کې پیدا نه وي الله پیدا کی بیا به دې منکیا بیا به دې ژوندې کیا یو وخت تا چا نوم هم ناغستو چې دا فلانه سیب دی علامه الدهر دی نه بیا الله تبارک وتعالى پیدا کی انسان نو تکبر غرور مکوا دا یو ټیم براشي بیا به دې ورکی او سنه پیدا کړي الله اوس به مخ کې بیان شایات کی یا مراد تن آدم علی السلام دی چې یو وخت کې نو الله تبارک وتعالى د وجود جوړ کو وجود پیدا شو طائف او د مکی په منځ کې پروت سلويخ کاله دغه سډانچه پراته وا او روح پکې نو نوم هم چا ناغستو یا مراد تن آدم یا ټول انسانان ته مراد ان یقینا من خلقنا الانسان پیدا کړی موږ د انسان لره الله وای د سشینا من نطفه د نطفینا منی الرجل ومنی المرأه منی د سړی او منی د زنانه نام داسې نطفه مشادن چې ګډه وډه ده د سړی او د خزي وبونه یو ځای شوی دی بیا انسان الله پیدا کړی دی صدا پر پیدا کړی الله وای ما دا انسان نبتلیه نختبره چې امتحان کوم په انسان باندې بالامر والنهي په امر او په نهي سره یعنی منځو کا د امر شو نهي زنامه کو وغیرہ دا امر نهي باندې موږ د ازمایو امتحان کو چې په دې عمل کوي او کنه وجعلناه پس ګرځولې موږ هو دي انسان لره سميعا اوریدونکې بصيرا لیدونکې ان یقینا هدیناه خدنا کړي موږ هو دي انسان ته الله وي السبيل لار د دینه خو بد می ورته الله وي خدري دي رسول می لګلي دي با انسانان دو قسم شو اما شاکر یا دې شکر کون کې اما مؤمنا سعيدا یا دې مؤمن نیک بخت الله و اما کفورا یا دې ناشکر لوی کافر و اما کافرا شقيا یا دې کافر شقيا بدبخت اوس کفور سزا بیان الله د ناشکر و اما کفور رغه دې د پرسته تیار کړی الله ان یقینا الله اتنا تیار کړی مونږ لیل کافرین د پاره د کافرانو ناشکر د پاره فسکی فی جهنم په جهنم کې تیار کړی مونږه سلاسل زنجیرونه داسې زنجیرونه د سټونو د لاسونو به تړل شي په دې یو ځای واغلالا او طوقنا وسعيرا او ور بل کړی شوی تیار کړی مونږ د کافر انسان لره نارا يحرقون بها اور چې سوزولې بشي په دې باندې اوس د نیکانو انعامات بیان الله ان الابرار دا شکر گزاران چې نیکان چې د ابرار نیکانو ته ویل کیږي یشربون دی بس کی من کأس دډکو کاسو د شرابونه ډک جامونو د شرابونه داسې شراب کان مزاجها چې وی بغړ ور سره خوشبوې د پاره کافورن کافور د جنت لکه دنیا کې چې د چینه شربت جوړ کړي شنو د روح حفظه ور سره ګډ شي د خوشبوې د پاره دغه شي د کافور د دنیا کافور په شانتي بنوي هغه ناشنا کافور به ډېر خسته دا بدل عینن دا بدل د کافور نه دی کافور څه شی عینن دا یو چینه دا یشربو چې سکیبا من بها منها د دین عباد الله بندگان د الله ابن عباس وی اولیاء الله بسکی یفجرونها چروانی بدا اولیاء الله هادي چینی لرا تفجیرا پروانولو سره د دې اختیار کې به کوم خواته چیروانی لکه دنیا کې دا والونه وی کنه چې کوم خط اړه بس د دې اختیار کې به خپل قصرونو طرف ته اړه کچته اړه اوس علت وی الله تبارک وتعالى سو جو چې زدا نعمتونه دي نیکانو ته ورکوم ابرارو ته یوفونا دی به وفا کولو بالنظر په نظر باندې چې نظر به ومنلو هغه به پوره کو ويا خافون بل يردل دي يومن داغ ورزنا کان ده چې ده شره شر د ورزه مستطيرا من رسیدون کې ګناګار لره مستطيرا من خور ور رسیدون کې ګناګار لره او بل علت دا چې ما دا نعمتونه ورکړل وي دی بس کول وي طعمون طعام به ورکول على حبه على حب الله ومحبت د الله تبارك وتعالى یا محبوب طعام ورکول مچاته ورکول
مسکینا مسکین ته و یتیما او یتیم ته و اسیر او قیدی لرا بندیانو لره به سخا به کول زکه دا نعمتونه الله وی زور کوم او ويقولون ويلبدي کله چې سخا کولا بالحال یا بالمقال بالحال په نیت سره دا ویلا یا په خله بالمقال په خله به دا ویل دي فقیرانو ته انما یقینا خبر دا نطعمکم طعام درکو تاسو لرا لوجه الله لرضا الله د پاره د رضا د الله لا نريد اراده لرم منکم استاسون جزاء د صبر ولا شکر او نه د شکر چې تاسو زموږ شکریا ادا کړئ نه د دې اراده نه کوه بس د لوجه الله مونږ د صدقات درکو تاسو خیرات نو صدقه به داسې کې چې احسان به نه باره الله ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى تاسو مباطل او صدقات خپل په احسان او په تکلیف سره وې دا صدقات مونږ زکه کوله د نیکان به وي مسکین ته مو زکه روټه ور کوله فقیر ته بندي ته ان یقینا مونږ چې نه خافو یریدو من ربنا د رب زمونږه یومن پاغورزه عبوسن چې ترودا یعنی داسې ورځ د چې ګرځي مخونه د کافرانو تریو ګرځيږي د کافرانو مخونه قمطرینا منا ډیره سخت تر ورځ ده قمطرینا منا ډیره سخت تر ورځ ده تمام مخونه به تریو کی فوقاهم پس وبسات الله تبارک وتعالى هم دي شکر گزاران او نیکان لرا هغه بغیر د احسان نه صدقې کوي شر ذلك اليوم وبساتي دي شر د دي ورزينا کوم ورزينا چې يريږي ان انا خاف بر ویلش ولقاهم منا ملاقبك يعني اعطاهم وربك دي لرا نظره تازگي وسرورا او خوشالي في قلوبهم پزلون د دي کې وجزاهم الله تبارك وتعالى بدل ورکی دی لرا بما په سبب د صبرو چې دي صبرونه کړو ضحاک سے وی علی الفقر په فقر باندې او ور یا عطا سے وی علی الجوع په لوګي باندې دي صبرونه کړو ور بکی دی لرا جنتن جنت وحريرا من ثياب حرير ور بکی دی لرا ثياب حرير جامې د رخمو متکینه تکیا کون کی بوی دی فيها پدغه جنت کی علی الارائک پتختون باندې لا يرون نبغوری دی فيها پدغه جنت کی شمسن نور لرا یعنی ګرمه لرا ولا زمهریرا او نه یخنه لرا ودانیه من قریبه نزدیب علیهم پدی باندې ظلالها من ظلال اشجارها سوری دغه ونی د جنت نزدیب وی ظلال اشجارها سوری د ونی د جنت دا به ورته ډیر نږدې وذللت معنا سخرت تابع کړي شي وي یا قربت ټیټ کړي شي وي نږدې کړي شي وي قطوفها معنا ثمارها میوه د جنت تذلیلا معنا پټیټولو سره نږدې کولو سره ويطاف غرزب عليهم پدی باندې پدینکانو باندې بیانیه پلوخ باندې من فضه د سپین زرونه واکواب او کوزی کانت چویبا په صفایه کې قواریر په مثل د شیشو قوارير من فضه چې شیشې د سپین زرونه بوي یعنی داسې بوي لکه سپین زره دا ګوره شیشې خو د سپین زرونه وي فضه خو نه وي دا په صفایه کې مثال ورکړي الله داسې صفا بوي قدروها چې په اندازه کړي بوي دی لره د شراب ولره هغه غلمان او غلکانو چې ګرځي په دی باندې لکه دنیا کې چې څوک وبس کی کله کله د ګلاس وي د تند په نماتيږي کله کله لګ وبور کې او لګي وس کې یعنی ډیر ضرورت ورته نه لري الته به دی غلمانو اندازه کړي چې څومره د سکی څومره د تګي وي څومره چې غواړي دومره به په اندازه کړي ورته قدروها چې په اندازه کړي به دی لره هغه غلمانو خادمانو تقدیرا په اندازه کول سره ويسقون اسکولې بشي پدی باندې فيها پدغه جنت کې کاسن ډک کاسو د شرابونه ډک جامونو د شرابونه کان مزاجها چې وی به ګډ ور سره د شرابو سره زنجبیل خوند پارا بوی د پارا عینن چینه ده فيها پدغه جنت کې تسمى چې نوم ورته اخودل شوی سلسبیلا بسلسبيل باندې سلسبيل سما په معنا د اسانه لانه سهل ولذيذ شربه زکه چې ډیر اسانه ده خوږ ده سکل ده داسې چینه ده ويطوفوا غرزيب عليهم پدی باندې دا شراب ولدان غلمان هلکان خدمت د پاره مخلدون داسې هلکان به چې همیشه به هلکان وي نو جوانان وي ګيري به ناراضي دومره بخښتوي الله اذا رايتهم کله چې ګوري ته دی هلکان لرا حسبتهم تب ګمان کې پدی باندې لؤلؤ اند ملغلر منثور منا شندل شوی ملغلری خور ور کړی شوی
دومره ډیر زیات غلمان به په جنت کې به خوره وروي ټوله. و اذا رايت کله چې بګوري ته ثم دلته ګوره ثم نه دی ښه ثم ظرف مکان دی. ثم په دغه جنت کې رايت ګوري به ته نعیما نعمتونه کوم طرف ته چې ګوري نعمتونه به وي و ملکن او بادشاهي کبیره لوی بادشاهي به ګوري. عالیهم من فوقهم پاس د دې به وي ثياب سندس جامده نازک ورېخمونه خضرن چشنی به و استبرقن او د پیړو ریخمونه سندس باریک ریخم استبرق پیړ ریخم ته ویل کی د چا نری خوخوي او د چا غټ ریخم خوخوي. وحلو رب کریم فرمای اچولې بشری ته پلاست دي کی اساور بنگنی من فضه د سپین زرونه داسې خسته بنگنی وي چې یو بنگنی وي دنیا تخکاره شي دا نور به تناجز شي. وسقاهم سکی بدی باندې ربهم رب ددی شرابا شراب داسې شراب طهورا پاک ویلې بشریتا جنتیانو نیکانو ته ان هذا یقینا دا سچری لکم تاسو جزان بدله دا وکانه سعیکم د سعیکم معنا کوشش تاسو عمل تاسو مشکورا معنا مقبول قبول کړی شوی نو زکه تاسو د نعمتونو درکول کی. ان یقینا نحنو منزلنا بار نازل کړو علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم لرا تنزیلا پنازلولو سرا فاصبر صبر کوا لحکم ربک د پاره د حکم درب تر سوچي د جهاد آیاتونه نه نازل شوی. ولا تطع تابعداري مکو منهم د کافرانو آثمن د یو ګناګار او کفورا د لوی کافر ناشکر. واذكر اسم ربك یا دوا اسم ربك نوم در خپل یعنی مونږ کوا بکرتن په وخت د سبا کی واصیلا په وخت د بیګا کی. ومن الليل او بعض حصے د شپې فسجدوا پس سجده کوله له دی الله لره وسبحوا مونږ کوا تسبیح یعنی مونږ کوا له دی الله لیلا د شپې طویلا اوګد مراد تهجد مو شو. ان هؤلاء يقينا كافرون چې الله وي يحبون محبوب غني العاجله يا الدار الاجله کور د عاجله دنیا ته عاجله ویل شو ولې زکه چې دنیا زر ختميږي قل متاع الدنيا قليلا الله وي متاع د دنیا چې دا فائدہ د دنیا ډیره لګه ده. ويذرون پریدي محبت کې سسر عاجله دنیا سره ويذرون پریدي وراهم خلفهم رست د دین یوما داس ورت ثقيلا چې درنه ده یعنی هغه ته عمل نه کې هغه ته نه هېره ده. رب کریم فرمای نحنو خلقناهم پیدا کړی مونږ دی لرا وشددنا احکمنا محکم کړی مضبوط کړی مونږ اسرهم من خلقهم پیدائش دي بندونه دي. مجاهد او قتاده مقاتل اسرهم من خلقهم پیدائش دي. و اذا شئنا کله چې غواړو مونږه بدلنا بدل کې برولو مونږه امثالهم په مثل دي تبديلا په بدلولو سره یعنی بدلنا بدل کې برولو مونږ. و اذا شئنا کله چې اراده وشي زمونږه هلاک بکوم دی لره بدلنا بدل کې براوړو امثالهم په مثل د نور مخلوق تبديلا په بدل کې راوړلو سره. ان هذه یقینا دغه صورت چې تذکرۃ النصیحت ته فمن پسر رسول شاه چې اراده اتخذه ودنس الى ربه رغبت سبیلا لا رد دوسه فليتخذ پس ودنس. وما تشاؤون تاسو مشیت نشي کولای اراده نشي کولای د نیک اعمالونه الا ان شاء الله مگر دا چې الله اراده وکړي توفیق درته درکې تاسو لره یا معنا دا لا تقدر ان تشاء تاسو قدرت نه لري چې تاسو اراده وکړي قدرت نه لري چې مشیت وکړي اراده وکړي ځکه چې اراده دا الله اراده مؤثره فی الخلق دا او که مشیت په خپل معنا شي نو تاسو مشیت مؤثر نه دی تر سوچي اراده د الله شوی نه وي ځکه چې د الله تبارک وتعالى مشیت په خلق کې د استاسو مشیت اراده په کسب کې ده چې یو شی پیدا نه وینو څه به وکي. وما تشاؤون اراده نشي کولای تاسو الا مگر ان شاء الله دا چې اراده وکړي د الله تبارک وتعالى. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان علیما حکیما خاوند حکمت يدخل داخل الله تبارك وتعالى من يشاء چاله چې اراده وکي د داخله ولو في رحمتي پر رحمت خپل کې داخله او ظالمین ظالمان چې دي الله تبارك وتعالى عد تیار کړی دي ظالمان لرا لهم دي ظالمان لرا عذاب الیمن دردناک